یو خبره مونږ هغه دین ګڼو لیکن هغه دین نه. یو خبره مونږ دین ګڼو د ثواب د باره ګڼو لیکن هغه د ثواب د باره نه، هغه د دین حصہ نه، او مونږ باغې باندې عزیزان جهنم ته واچو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې چا په ما پسې داسې یو خبره وتړله، چې چا د ځان نه زما پسې داسې یو خبره وتړله چې هغه ما نه کړي او دی ووایي چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام کړي ده، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نسبت وکړي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ځان له به جهنم کې ځای جوړ. وس دی خو په دې نیت کوي چې یاره دا څه دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نسبت کوي، لیکن هلته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا په ما باندې داسې خبره ووایي چې هغه ما نه ویلي او دی ووایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې فرمایلی دي، نو د ځان له به جهنم کې ځګې جوړ کړو. یو میسج دی خلک چلی چې یاره په رمضان مبارک کې د رمضان مبارک پر راتلو باندې د رمضان مبارک د راتلو خوشخبری چا ورکړه او دا څونه مخکې خوشخبری ورکړه نو د لپاره دونه ثواب دی. څوک چې دا خوشخبری ورکړي چې هلکه په پلانکي تاریخ باندې به روژه او روژه را روانه ده، په پلانکي تاریخ باندې به پلانکي ورځ باندې به، نو دی به د جهنم نه آزاد شي. داسې یو میسج تاسو ته هم راځي، بار بار به تاسو ګورئ. نو اوس کم مسلمان ته هم چې دا میسج راشي نو دی خو په دې نیت شیر کوي چې یاره زه د جهنم نه ازادېږم، جو په میسج زما څه کېږي، زه چې ویلېږم بل ته. داسې مونږ یو بل ته بیا دغه میسجونه فارورډ کوو، یو بل ته لیږو که نه، دې دپاره یې لیږو چې زه مسلمان یم او زه د جهنم د اور نه یېرېږم، چې الله ما د جهنم د اور نه بې بچ کوي، نو دا چې میسج ولېږم که نه څه وکړي زما وشي. نو اوس واورئ دا روایت، دا میسج چې کم فارورډ کېږي او نسبت یې کېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې فرمایلی، نو دا الټه ځان جهنم ته غورځول دي. ځکه چې ته په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې هغه خبره کې چې کومه نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ده کړې او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته منسوب کې، د دې په وجه باندې ته د جهنم مستحق جوړېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کومه خبره ما نه ده کړې او ما ته څوک منسوب کوي نو د ځان له به جهنم کې ځای جوړ. نو لہذا داسې قسمه میسجونه نه دي لیږل پکار، داسې قسمه میسجونه دا نه دي لیږل پکار، چونکې د رمضان مبارک ته 2 میاشتې پاتې دي، نو خلک دا میسجونه دړادړ لیږي او خلک هم پریشان دي چې هلکه اوس زما سره ډېټا نشته، څه وکړم، یا را سره میسجونه نشته، څنګه یې ولېږم او هلته د جهنم نه بیا ازادېږم. نو لہذا دا خبره ټیک نه ده، صحیح نه ده، په داسې قسم میسجونو کې نه راځي.